خاص کر فیک نیوز راشي د هغې به تفتیش نه کوو، د هغې به ذرایع نه معلوموو، خو بس هغه نیوز دی هغه موږ شیر کوو. ویلی کېږي چې پر روان وخت کې به بیا پیټرول ګرانېږي او هغه 10 روپۍ نو 20 روپۍ نو بلکې 30 40 50 روپۍ پورې کېدای شي چې دغه پیټرول ګران شي. او بجلۍ بلونو به څه نه وایو، هره میاشت کې دغه بلونه راځي ډېر زیات، خو موږ څه وخت احتجاج وکړو راوځو بلونه وچیږو او بیا غلي شو. احتجاجونه به کوو، مظاهرې به کوو او نور څه نه شو ویلی. دا خبرې اترې دا به کوو چې مونږ په ملکن ډیویژن کې یا په سوات کې داسې پټرول بند کو یا ګاډي بند کو، نو داسې په دې خبرو کې هېڅ صداقت نشته. چې کوم ویلډ پیجز دي تاسو پته لګي چې په دې باندې خبرونه چې دي هغه فیک نه وي، هغه ریلي، نو هغې کته پکار دی د هغې سره د دې نه مخکې که چېرته هغې ته دې ته اکسس نشي کولی، نو دوی له پکار دی چې دوی مقامي کوم آفیشل کوم کسان چې دي، صحافیان چې دي یا کوم د ضلع انتظامیې چې کوم غړي دي، د هغې سره کنټیکټ وکړي او د هغې نه تپوس وکړي. د دوی سره دا اتارټي نشته چې دا شیدونه ډالر شو یا داسې نور کوم اشیاء خوردنوش شو، دا په یو غټه سطح باندې لاندې راتاو کړي. نو مې کې دوی انټرسټډ نه دي، دوی نه غواړي چې د حالات نارمل شي. نو په هغې کې څه کسانو بیا تردید هم کړی دی، دا مارکیټ کې صرف دا خویه کېږي چې مونږ دا چلونه کولی شو. خو د بده مرغه دا کوس مونږ بیا وګورو، نو ډالر چې دی هغه ورو پر ورو بره روان دی، ګولډ چې دی هغه نن په دې 3 ورځو کې بیا 14,000 روپۍ نور وخت ریلیف نه ورکوي، خپل سر سپاټې خپل عیاشیانې کوي، خو کله به دا عوام. السلام علیکم ګران کتونکو، یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره. الله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې هم تر مخکې دي الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل کړي. په سوات کرنٹ افیرز کې به نن بیا یو پیر موجوده حالات باندې ما خبرې اترې کوو. څنګه تاسو ته معلومه چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی او بیا خاص کر فیک نیوز راشي، د هغې به تفتیش نه کوو، د هغې به ذرایع نه معلوموو، خو بس هغه نیوز دی هغه موږ شیر کوو. ښه پلیټ فارم نه هغه نیوز شیر کېږي. نو په دې حواله سره به خبرې اترې کوو چې دغې ستونزه هم ته اکثر مخې ته شي. تاسو ته خبر چې څه ورځ مخکې دغه فیک نیوز هم چلېدو چې هړتال دی، پیاجام هړتال دی، خلک په احتجاج کوي، مظاهرې به کېږي، خو په هغې کې څه ټوس حقایق موجود نه وو او خلکو دغه نیوز بار بار شیر کول. په دې حواله سره به خبرې اترې کوو. بیا خاص کر د مهنګایي یو نوی لهر هم را روان دی او ویلی کېږي چې په روان وخت کې به بیا پیټرول ګرانېږي او هغه 10 روپۍ نو 20 روپۍ نو بلکې 30 40 50 روپۍ پورې کېدای شي چې دغه پیټرول ګران شي. نو په دغې حواله سره به خبرې اترې کوو. بیا خاص کر بیا دغه هم خبر دی چې بلونه بیا راغلي او په خلکو پسې 15,000 نو 3,000 نو بلکې 15,000 هم نو 13,000 40,000 18,000 دې نه خو چا پسې بل کم نه دی راغلی. په دې حواله سره به خبرې اترې شریک کوو. فیک نیوز چونکې تاسو ته معلومه وي چې څه ورځې مخکې دغه فیک نیوز شیر شوی چې هړتال به کېږي، په هغې حوالې سره که موږ وګورو ډېرو خلکو زموږ سره تپوسونه کړي دي چې په دې کې حقایق شته نشته، څه حساب دی. نو دغه فیک نیوز شیر کېدو خلکو شیر کو. بعضې کسانو پکې خپل دوکانونه هم بند کړو، څه وخته پورې بیا وروسته کولاو کړل. نو پکار ده چې یو نیوز که موږ خپروو نو په هغې لول تحقیق وشي، د هغې لول حقایق معلوم شي چې دا نیوز صحیح دی نه صحیح. کم ښه پلیټ فارم چې دی د هغو پیجونه وکتلی شي نو بیا هلو په هغې باندې چې کوم دی عمل وکړی شي نو بهتره به. یوازې دا ستونزه نه داسې نورې ستونزې اکثر هم مخې ته راشي چې هغه بیا اکثر زموږ دپاره د خطرې خبره جوړېږي. نو په دې کې ډېر زیات احتیاط کول پکار دي. دویمه کومه خبره چې ده د مهنګایي نو ویلی کېږي چې مهنګایي نوی لهر راالوتی دی او دغه اشیاء خوردنو د قیمتونه هم سیوا کېږي ورځ ته ورځ. او کوم چې زموږ د چال چلن دپاره د ګاډي د ضرورت دی نو هغې د پیټرول هم ویلی کېږي چې دا یو پیر بیا ګرانېږي او دغې دپاره هم تیاریانې شوي دي. نو او بجلۍ بلونو به څه نه وایو، هره میاشت کې دغه بلونه راځي ډېر زیات، خو موږ څه وخت احتجاج وکړو راوځو بلونه وچیږو او بیا غلي شو. نو هغه احتجاج خوند نه راوړي. نو هغه پنګه دغه بیا یو پیر بلونه ډزې کړي دي، دغه بمونه یې تاو کړي دي او هغه د چا پسې 13,000 چا پسې 40,000 چا پسې 50,000 چا پسې 20,000. خو بس څه وکړو دغه زموږ ژوند دی تېرېږي، احتجاجونه به کوو، مظاهرې به کوو او نور څه نه شو ویلی. دا خبرې اترې دا به کوو. په سټوډیو کې را سره په لایو کال باندې موجود دی د سوات پریس کلب ممبر او د GNN نیوز بیرو چیف شهزاد نوید
شهزاد نوید صاحب څه ګڼئ، څه تاثرات لرئ، خپل خیالات هم سره شریک کړئ. را روانه مهنګایي ده، فیک نیوز چلیږي، څه تاثرات لري؟ جی بالکل عبدالله څنګه تا خبره وکړه چې فیک نیوز د چې کوم دی نو دا یو ډېر غټ یو چیلنج دی زموږ د صحافیانو دپاره، بیا د مقامي خلکو دپاره. ریسنټلی که موږ تېر 2 ورځې وګورو نو د سوشل میډیا په مختلف کوم پلیټفارمز چې دي، فیسبوک وګورو، یوټیوب وګورو، ټویټر وګورو، په دې کې خلک د خپل ویورشپ اخیستو دپاره، د خپل پیجونو چلولو لپاره داسې مختلف پروپاګنډې کوي. که په تېر ورځ نه ما ته پخپله د 10 نه د 20 کسانو پورې بېګا شپه کې ما د خلکو ټلیفونونه کړي دي، کوم چې کاروباري خلک دي. هغه ویل دي چې په سوات کې یا په ملاکنډ ډیویژن کې سبا په یجم هړتال شته او که نشته. خو په دې کې کوم د افیشل کوم کسان چې دي، کوم د بازار صدر چې کوم دی عبدالرحیم بلکې هغه ملاکنډ ډیویژن ډیل کوي، هغې سره کوم پټرولیم اسوسییشن کوم زراعت چې د هغه سره کوم څه خبرې وشوې، هغه دا ویل دي چې زموږ د طرفه داسې څه نوټیفیکیشن نه دی شوی، نه موږ داسې چېرته داسې اعلان کړی دی چې موږ په ملاکنډ ډیویژن کې یا په سوات کې داسې پټرول بند کړو یا ګاډي بند کړو. نو داسې په دې خبرو کې هېڅ صداقت نشته. بلکې که موږ وګورو نو داسې مختلف کسان چې دي چې هغه د نیوز چې کوم دی هغه ویریفیکیشن نه کوي او د هغې کراس چیک نه کوي، هغه په خپل پیجونو باندې د خپل آیډیانو باندې هغه شیر کوي. او خو د بده مرغه زمونږ دا مسله هم ده چې په سوات کې یا په نور سیمو کې چې کوم زمونږ د فیسبوک یوزر دی، په دې کې موسټلی کوم کسان چې دي هغه کې ان ایجوکیټډ دي، د مختلف کسان چې کوم دي هغه کاروباري خلک دي، د هغوی دونه کنسپټ کلیر نه وي چې دا خبره صحیح ده یا غلطه ده، او دوی ته دا پته هم نه لګي چې دا خبره مونږ کنفرم کوو د چېرته نه. نو هغوی ته دا پکار دي خلکو له چې کله داسې قسمه خبرونه راشي نو دا افیشل پیجز نه چې کوم ویلډ پیجز دي، تاسو پته لګي چې په دې باندې خبرونه چې دي هغه فیک نه وي، هغه ریلي. نو هغې کته پکار دی د هغې سره د دې نه مخکې که چېرته هغې ته دې ته اکسس نشي کولی، نو دوی له پکار دی چې دوی مقامي کوم افیشل کوم کسان چې دي، صحافیان چې دي یا کوم د ضلعې انتظامیې چې کوم غړي دي، د هغوی سره کنټیکټ وکړي او د هغې نه تپوس وکړي چې په دې خبره کې څومره صداقت دی. نو که نن موږ وګورو نو د سوات کوم مختلف سیمې چې دي، بونې د بریکوټ شو، چارباغ شو، خوازخیله بازار شو، داسې غټ غټ بازارونه چې دي، په هغې کې څه دوکان نه کلاو دي، څه بند دي. خلک په دې کشمکش کې دی چې سهار دوکان کلاو کړو که بند کړو. زموږ نه اوسه نه څونه کېده، موږ خلکو ته ویلي دي، بار مو خلک خبر کړی دی چې سبا د انتظامیې د طرفه یا داسې د بازار د صدر د طرفه یا داسې د پټرولیم اسوسییشن د طرفه یا د آل ترانسپورټ کوم چې اسوسییشن د هغې د طرفه داسې څه اعلان نه دی شوی. او دا خبرونه چې دي کوم چې دا فیک چې دي، نو تاسو له پکار چې خپل کاروبارونه چې دي هغه کنټینیو وساتئ او په دې خبرونو باندې یقین مه کوئ. دویمه خبره تا مهنګایي وکړه، نو ایګزیکټلی هم دا خبره ده چې کوم را روانې ورځې نو دا نورم چیلنج دی، څونه پورې یو سټرانګ ګورنمنټ نه راغلی، یو سټیبل ګورنمنټ نه راغلی، نگران سیټ اپ وي، نو دوی ته دا چیلنج شته چې دوی به دا سیزونه چې دي کوم د شی خوردنوش شو یا داسې پټرول شو یا داسې نور کوم کرنسي شوه، بریک به اتراو چړاو راځي، دا به خیږي کوزیږي به، د دوی سره دا اتارټي نشته چې دا شیدونه ډالر شو یا داسې نور کوم شی خوردنوش شو، دا په یو غټه سطح باندې لاندې راتاو کړي. دا کله سټیبل حکومت راشي د هغې سره دا ټاسک کېږي، د هغوی سره داسې سیټ اپ چې هغه دا راتاو کړي، هغې د دې د کوم نقصان چې دا په بل ځای کې خو د نگران سیټ اپ سره انفارچونیټلي دوی سره داسې اقدامات نشته چې هغې دا ریټونه کم کړي. د پټرول هم داسې خبرونه راځي چې پټرول هم پر لیټر چې دی په نیکسټ منټ کې 30 نه 50 روپو پورې پر لیټر چې را به خېږي، د دې سره اشیا خوردنوش چې دی هغه به خېږي. که اوس موږ وګورو ریسنټلی ګولډ چې کوم دی کوم سره چې دی نو د هغې توله چې د هغه 2 لکه او 240 روپو ته ختې وه، بیا د هغې نه پس چې کوم ډالر چې دی هغه 340 روپو ته پر ډالر ختې و چې بازار کې هغه شاټ هم بیا هم نه میلاو د بدونه قیمت باندې. بیا اوس که موږ وګورو کرنټ سچویشن وګورو، ډالر چې ډایرکټ راتاو شو هغه 350 روپو ته 300 روپۍ باندې مارکیټ کې دی، څوک یې هم نه. د دې سره سرو ته موږ وګورو سره 2 لکه او 600 روپو ته راکوزه شوي وه، خو د هغې نه پس دوباره بیا سره چې نن په بره روان دي او 2 لکه 19,000 او 600 روپۍ باندې نن توله ده. خو دا به نور هم په بره خېږي چې دا چې کوم دا چینج راغلی دی، که تاسو ته پته وي چې ابو چیف چې دی نو هغه د کاروباري حضرات سره میټینګ کړی و، هغه دا ویلو چې زمونږ کوم سورس چې دا کوم مختلف نیوز ارګنایزیشن چې دی هغوی دا کوډ کړي چې په دغه میټینګ کې هغه دا ویلي دي چې دا پولیټیکل فیګرز چې کوم دي نو دا په ملک کې او د ملک په اکانومي کې دوی انټرسټډ نه دي، دوی نه غواړي چې د حالات نه هرمل شي. نو په هغې کې څه کسانو بیا تردید هم کړی دی چې هغه دا خبرې نه دي کړې، خو د هغې نه زیاتره کوم نیوز ارګنایزیشن چې دی کوم د انټرنیشنل پلیټفارم چې دی هغې هایلایټ کړی ده چې باید دغه خبرې شوې وي. خو دا کوم چینج را روان دی د ډالر په قیمت کې یا د پټرول په قیمت کې یا کوم د ګولډ په قیمت کې، دا مصنوعي کوم چینج دی، دا به مکمنی دا به د څو ورځو دپاره دا مارکیټ کې صرف دا خویه کېږي چې موږ دا چلونه کولی شو. خو د بده مرغه دا که اوس موږ بیا وګورو نو ډالر چې دی هغه ورو پر ورو بره روان دی، ګولډ چې دی هغه نن په دې 3 ورځو کې بیا 14,000 روپۍ نور وختو، دا به هغې 2 لکه 50 روپو ته ګولډ خېږي، ډالر چې دا به 350 روپو ته خېږي، او نور چې کوم شی خوردنوش چې دا یو غټ چیلنج دی. دا مونږ د وخت سره مخکې به داسې یوه کېږي څونه سټیبل ګورنمنټ نه راغلی، نو دا زموږ د خلک چې دا به دې چیلنجز چې دي د دې مخه به کوي او د دې دا به فیس کوي. جی بالکل ګران کتونکو د هغو خبرې تاسو واورېدې، د هغو چې کومه تبصره وه هغه تاسو واورېده.
اندازه هم دغه ده چې مسلسل مهنګایي ده، مشکلات دي، ستونزې دي، د حل کېدو سټپ نشتی، د حل کېدو کوشش نشتی. پکار ده چې حکومت اعلی چارواکي په دې باندې نوټس والي، غریب سړي ته مشکلات مسلسل ورکړي، نه روزګار شي. پکار چې د روزګار سره مواقع وي، روزګار په پاکستان کې وي، خلک په بیرون ملک ته نه تلل، خلک په بهر ملک ته نه تلل. ویل کېږي چې 60% خلک ور روان دي بهر ته. نوجوانان چې کله دغه میټرک کوي یا 12م پاس کوي، بس وایي بس د وجود پاکستان نه نو ښه وي. نو مشکلات دي، ستونزې په مخ، خلک روان دي بهر ته، او د ملک صورتحال چې دی نو هغه زموږ دغه واکدارانو په لاس کې دی، او عوامو له ریلیف نه ورکوي، خپل سر سپاټې خپل عیاشیانې کوي. خو کله به دا عوام راپاسي، د خپل حق تپوس وکړي، او کله به دا واکداران د عوامو خیال ساتي. تاسو هم خپل تبصره، خپل کمنټس زموږ سره شریک کولی شئ. زه عبدالله شریم په دې ټایم ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.